أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. نن زه تاسو ته په خپل نیو لیکچر کې په نیو ویډیو کې ویلکم وایم او نن زموږ چې کوم ټاپک دی د کلاس 10 کیمیکل ایکویلیبریم او ډاینامیک ایکویلیبریم. نو موږ به د دې په باره کې ډسکشن کوو. فرست اف آل د دې په باره کې چې کوم کوېشن راتلی شي نو هغه راتلی شي چې ایکسپلین کیمیکل ایکویلیبریم یا ډاینامیک ایکویلیبریم ود ایگزامپل. explain chemical equilibrium یا dynamic equilibrium with example. نو موږ له اول dynamic equilibrium او chemical equilibrium چې دغه پیژندل غواړي چې دا څه ته ویل شي. ښه جي د دې هیستوري په باره کې مطلب د کوم ځای نه دا chemical equilibrium دا ټکی او راغلی او کله راغلی د دې په باره کې لږ ډېر بحث چې د هغه موږ کوو. نو chemical equilibrium چې دی دا فرست ډسکور شو په 1803 کې مطلب نن 200 سره پاسه کاله او دا د فرنچ کیمسټرو د هغه نوم کلاډ لویس برتولټ چې دی هغه دا ډسکور کړه. دا هیستوري یادولو ضرورت نشته خو هسې جنرالي ځان سره یاد ساتئ. اصل د کیمیکل ایکویلیبریم ډیفینیشن او بیا د هغې لږ ایکسپلینیشن پکار دی او ورسره اگزامپلز چې دی هغه پیپر کې راځي. حالول کیمیکل ایکویلیبریم څه ته وایي. د دې ټاپک دپاره پکار دی چې موږ ته ریورسیبل ریاکشن یادي. نو مونږه ریورسیبل ریاکشن په اولنی ویډیو کې خپل ویلو د کلاس 10 په لیکچر 1 کې په هغې کې مونږ دا ویلو چې هغه ریاکشن چې په هغې کې د ریاکټنټ نه پراډکټ جوړېږي لکه اوس فار ایگزامپل دا یو ریاکټنټ دی او بیا د پراډکټ نه لکه اوس فار ایگزامپل یو ریاکټنټ دی او بي چې دا یو پراډکټ دی. هغه ریاکشن چې په هغې کې د بي نه چې دی ریاکټنټ د A نه چې دی لکه د A چې دی دا یو ریاکټنټ دی د دې نه چې دی پراډکټ جوړېږي لکه دا پراډکټ دی او د پراډکټ نه واپس ریاکټنټ جوړېږي دې ته موږ ریورسیبل ریاکشن ورته موږ وایو. هغه ریاکشن چې په هغې کې د ریاکټنټ نه پراډکټ او پراډکټ نه ریاکټنټ جوړېږي هغې ته ریورسیبل ریاکشن ویلی شي. نو د دې ټاپک دپاره یو بیسک چې زموږ سټرانګ هغه دا دی چې موږ ریورسیبل ریاکشن پېژندلی. بل موږ چې دی فارورډ ریاکشن لکه اوس دا ایرو چې دی دا فارورډ ریاکشن ځای دی. کومه ایرو چې د فارورډ ریاکشن ځای دی دا کم چې مونږه سوري دا اوس چې کوم مونږ بدلو دا چې د فارورډ ریاکشن ځای دی دا نه جي دا خطا دا یو دا سیکنډ له پاسه نه چې دا مونږ له پاسه چې کوم زیړه کړه دا چې د فارورډ ریاکشن ځای دی او دا لاندې چې کومه ده دا زیړه چې ده لکه اوس د سکای بلو کومه دا چې ریورس ریاکشن ځای دی. نو مونږ ته پکار دی چې ریورسیبل ریاکشن مونږ پیژنو دې ټاپک دپاره فارورډ او ریورس ریاکشن چې مونږ پیژنو. نو ریورسیبل ریاکشن خو هغه دی چې په هغې کې د ریاکټنټ نه پراډکټ جوړېږي او د پراډکټ نه واپس ریاکټنټ جوړېږي. بیا فارورډ ریاکشن څه په ریورسیبل ریاکشن کې هغه ریاکشن لکه دا ایرو چې ده دا هم د فارورډ ریاکشن ځای دی چې په هغې کې د ریاکټنټ نه صرف پراډکټ جوړېږي هغې ته فارورډ ریاکشن وایي. ریورس ریاکشن څه ته وایي؟ په ریورسیبل ریاکشن کې چې کله د پراډکټ نه واپس چې لکه دا ایرو ظاهر موږ ته ریاکټنټ جوړېږي نو هغې ته موږ څه وایو؟ هغې ته ریورس ریاکشن یا بیکورډ ریاکشن چې دی هغه ورته موږ وایو. نو د دې ټاپک دپاره موږ له پکار ده چې موږ ته فارورډ ریاکشن ریورسیبل ریاکشن او دا خبرې چې موږ ته یاد دي. بل د دې لپاره موږ له د دې ټاپک دپاره بیس موږ له څه بل پکار دی چونکې دا فارورډ ریاکشن چې کیږي دی به خپل ټایم لګي که نه په دې کې به د دا ریاکټنټ چې دی د ریاکټنټ دا کوم کیمیکل چې لکه A چې دی دا بي ته ځي دې باندې به څه ټایم لګي که نه. نو دې خبرې ته موږ ریټ وایو. ریټ څه ته وایو؟ یعنې دا ریاکټنټ نه پراډکټ په څونه ټایم کې جوړېږي څونه ټایم پې لګي یعنې کنسنټریشن کې د ریاکټنټ نه پراډکټ ته ځي چینج راځي څونه ټایم کې لګي دا ریټ دی. دغه شانتې دا بیکورډ چې دی ریاکټنټ چې بیکورډ پراډکټ چې کوم دی بیکورډ چې راځي دی به ریاکټنټ جوړوي که نه. نو دا بیکورډ ریاکشن چې کوم دی لکه دا پراډکټ چې ریاکټنټ جوړوي د ده به هم لکه څه ټایم به پې لګي که نه. نو د دې د راتلو ته د پراډکټ د ریاکټنټ جوړېدو لپاره هم دې ته موږ څه وایو دې ته هم ریټ ورته وایو. ریټ مطلب څه شو لکه ریاکټنټ نه پراډکټ جوړېږي څونه ټایم پې لګي یا د پراډکټ نه ریاکټنټ جوړېږي څونه ټایم پې لګي یعنې چینج ان کنسنټریشن وذ ټایم از کالډ ریټ. چینج ان کنسنټریشن وذ ټایم از کالډ ریټ. نو اوس ریټ چې دی د فارورډ ریاکشن به خپل ریټ وي د بیکورډ ریاکشن به خپل ریټ خو که انکیس دواړه یو شانتې شي لکه څونه ریټ چې د فارورډ وي هغومره د بیکورډ وي دې حالت ته موږ څه وایو دې ته موږ کیمیکل ایکویلیبریم یا ډاینامیک ایکویلیبریم ورته وایو. نو ډیفینیشن دا دی چې د سټیټ آف ریورسیبل کیمیکل ریاکشن مطلب د ریورسیبل ریاکشن هغه حالت ان وچ چې په هغې کې
rate of forward reaction, the forward reaction rate becomes equal شي the reverse reaction the rate مطلب forward reaction rate او the reverse reaction rate چې کله برابر شو په یو reversible reaction کې دغه حالت ته موږ equilibrium ورته وایو یا chemical equilibrium ورته وایو د دې سره سره دې ریاکشن ته موږ dynamic equilibrium هم وایو د chemical equilibrium ته ځکه چې reversible reaction سټاپ کیږي چرته نه د ریاکټر نه پکې پروډکټ جوړیږي پروډکټ نو بار بار ریاکټر نه پروډکټ جوړیږي د پروډکټ نه بار بار ریاکټنټ جوړیږي نو دا چونکې رواني په مخه بار بار کیږي فارورډ ریاکشن ریورس ریاکشن سټاپ کیږي نه نو چونکې مومنت کی نو ډاینامیک ټکه مومنت ډیویلیشن دا ریاکشن سټاپ نه دا بار بار کیږي دی وجه نه مونږه دی equilibrium ته موږ dynamic equilibrium ورته وایو ټیک شو دا ډیفینیشن بیا ساتل غواړي چې د state of reversible reaction د reversible reaction هغه حالات in which the rate of forward reaction چې پای کې rate د forward reaction becomes equal چې هغه equal شي د rate of reverse reaction هغه ته chemical equilibrium یا dynamic equilibrium ورته وایو حاجی دغه ډیفینیشن چې از د کول لپاره پوره دی حاجی اوس فار ایگزامپل څنګه چې ما تاسو ته وویل چې زما سره دا ریاکټنټس دي دا سیټ سي همیشه ریاکټنټ دي او دا سیټ سي پروډکټ دي نو چې کله د دې ریاکټنټ نه پروډکټ جوړیږي د خپل ریټي بیا د دې پروډکټ نه واپس ریاکټنټ جوړیږي د خپل ریټي خو کله یو ټایم راشي چې دا ریټس یو شاده شي دواړو یو ریټ خو پښتو کې عام الفاظو کې بازار ته ځو د 6 په 100 د هغه ریټ دا کیمستري کې ریټ دی ته نه وي کیمستري کې ریټ مطلب دی چې د change in concentration راځي د ریاکټنټ سونه ټایم لکه change in concentration with time دا یو ریټ شو کنه فارورډ ریاکشن جو change in concentration of reactant with time که ریورس ریاکشن نو change in concentration of product with time دې ته موږ سوي ریټ نو وس د فارورډ ریاکشن ریټ د ریاکټنټ سره تعلق ساتي د ریورس ریاکشن ریټ چې نو د پروډکټ سره تعلق ساتي کله چې د دوه ایکوال شي موږ دې ته وایو چې دا سره ریورسبل ریاکشن دی سوري دا ریورسبل ریاکشن دی خو دا سټیټ چې دا chemical equilibrium دی حاجی لګ ایکسپلینیشن کو د chemical equilibrium وای تاسو کنسیډر کې یو جنرال chemical reaction مطلب جنرال reaction A B C D any reactant any product دی پای کې دا reactant A چې دی ریاکټ کیږي reactant B سره وای reactant A ریاکټ کیږي چې سره reactant B سره په ګیس سټیټ کې دا سمال G او سمال S او سمال L دا چې لیکلي سمال G مین ګیس مطلب دا د ګیس په حالت کې سمال S مطلب دا د سلیډ په حالت کې ال لیکلي د لیکوډ په حالت کې A کیو لیکلي مطلب دا د سولوشن په حالت کې نو د دې خبرو د جی او د سمال جی د دې لیکلو تاسو ته ضرورت نه دا سپسل د پوی لپاره دي نو په دې ریاکشن کې ګورئ د ریاکټنټ نه پروډکټ جوړیږي ها نو په د دې به خامخا سره ټایم کې ریټ برابرېږي د اکویلیبرم راځي ټیک شو کنه خو دا شرط دی چې دا به خامخا په کلوز کنټینر کې څه کې به کېږي په کلوز کنټینر کې وس د دې ریاکشن مونږه لګ ایکسپلینیشن کو ګورئ ها په چونکه اول کې د کنسنټریشن به مونږ concentration at the start of the reaction کله چې reaction start شي concentration د A او B چې دی نو هغه سی وای میکسیمم خو د C او D چې هغه زیرو مطلب سری نه لکه A B دا A چې دا ګوره دا A B دی دا ریاکټنټ دا د لاول کې د نی ترانسفر شي کنه چې د نی ترانسفر شي مين چې د لاول کې زیرو دی چې زیرو دی د مقدار نشته زیرو کنسنټریشن د زکه دا وای خجی وس وس دا خو اول کې کنسنټریشن ایٹ د سٹارټ وس کنسنټریشن افټر سم ټایم وس ټایم پس د دې کنسنټریشن مونږ ګورو د کنسنټریشن افټر سم ټایم مطلب لک ټایم پس مونږ د کنسنټریشن ګورو ها with the passage of time the time د تیرېدو سره with the passage of time the time تیرېدو سره concentration of CD gradually increase ضرور increase شي او while that of A and B gradually decrease او د A او د B چې هغه کم شي ټیک شو لکه A او B چې کم ریاکټنټ دي سړي A ها A پلس A دا A او پلس B دا ریاکټنټ دی دا کم چې مونږ او بیا دې نه پروډکټ جوړ شي دلته چې کوم C او D C plus D
دا پروډکټ دی کنه سیب کوم پروډکټ ظاهري دا چونکه جنرال نو تسیم لیکل شي په ول کې د دی ا او بی ریاکټنټ کنسنټریشن ډیری خو د سی او د ډي چې کوم دلته پروډکټ هغه کمی بلکې زیرو خو د ټایم پس دا رورو کمیږي او هغه چې رورو سګي د پروډکټ نشي رورو سیوا کیږي نو چې دا رورو سیوا کیږي اټس مین چې ریډ وزما سره د دې اولنی رورو کمیږي او د ځکه چې د ریډ تعلق د کنسنټریشن سره مې څنګه تاسو ته وي چې چینج ان کنسنټریشن ویت ټایم نو چې ریاکټنټ کمیږي او پروډکټ رورو سیوا کیږي نو د ریاکټنټ ریټ پر رورو کم شي او په اخر کې به د پروډکټ ریټ رورو سیوا شي بیا چې کله دوه یو شان شي نو هغه مطلب مونږ بیا ګرافیکلی هغه کتلی شو دا څنګه یو شان شو په ایکولیبرم پکې کله راغی نو چې دا کله یو شان شي د ایکولیبرم ښه جي اوس زه ګرافیکلی تاسو لږ ځای ورم ښه د نورو خبرو ضرورت نشته اوس ګورئ ګرافیکل ریپرزنټیشن دا دی ګوره دا ګراف کې یو ساعت ټک ټایم دی بل ساعت ټک کنسنټریشن دی دا زما سره دی دا لاین ماته ظاهري ریاکټنټ کنسنټریشن او دغه دا لاندې لاین چې ماته ظاهري د پروډکټ کنسنټریشن ها دا به زه لږ بدل لاین کلر کې والم ها لکه مطلب دا لاین چې ګورئ چې دا لاین کوم چې ښکته روان دی دا ماته د ریاکټنټ کنسنټریشن ظاهري او دا لاین چې کوم دی دا ماته څه ظاهري دا ماته د پروډکټ کنسنټریشن ظاهري دا ګورئ نو د ریاکټنټ کنسنټریشن لول کې ډیره زیات دی ګوره دې لاین ته ګوره کنسنټریشن په بر انکریز دی مطلب سپوز 1 مول پر ډیسیمیټر 2 مول پر ډیسیمیټر 3 مول سپوز په دې کې سیوا دی ورو د ټایم د تیرېدو سره د ریاکټنټ دا لاین ښکته راځي دیزی پورې چې د ښکته راشي بیا دیز نه خو بالکل سټریټ شي ها اوس دلته کې لول دا د پروډکټ لاین دی سی ډي پروډکټ دی دا لاین رو چې نسی لاول رو تیزی لاول کې بالکل زیرو یې موږ چې واول کېلو بیا رو چې دی تیز شي خو یو حد لره شي دیزی لای دی لاین ته ګورئ دې لاین ته ګورئ چې ښه دا لاین چې دی دا لاین دا له پاسه ایرو چې پرته د دیزی نه پس دا دوه لاین یو شان رواني دې ته ایکولیبرم حالت وایي دې ته کوم حالت وایي ایکولیبرم ځکه چې لاول د پروډکټ کنسنټریشن سیوا نو هغه د ریاکټنټ کنسنټریشن سیوا نو دا هغه ریټ ډېر زیات تیز ورو راکمېدو دغه شان په اوله کې پروډکټ زیرو دا کنسنټریشن د سرونه ریټ کمو ورو چې کله پروډکټ جوړېدل ریټ ورو سیوا کېدو یو ټایم راغی چې د دوه لاین په یو طرف لاړو لکه لکه لاول ګوره ریاکټنټ د پروډکټ د ښکته نه راروان ریاکټنټ نه باندې راکېدو بیا یې بالکل په سټریټ لاین باندې لاړو سیده لاړو دا سیده تلل چې مطلب دا شو چې دا ایکول شو دې حالت ته ایکولیبرم وایي دې حالت ته څه وایو ایکولیبرم ورته موږ وایو دا که تاسو ته کوېسچن راشي چې ډیفاین ډاینامیک ایکولیبرم او هغه چې تاسو په ګرافیکل ریپرزنټیشن وکړئ د هغې لپاره طریقه دا ده اوس دا نور اګزامپلز دي چې دا موږ وایو بالکل سمپل خبرې دا جنرال خبرې دي ګورئ د ټول نه اولنی اګزامپل زموږ سره دا دی ګورئ چې ښه چینج اف ا لیکوید ټو ګیس ان ا کلوز کنټینر لکه په یو کلوز کنټینر کې اوبه واخله او هغه لاول ته هیټ کا نو د هغې نه به ایواپوریشن سټارټ شي اوبه دې واغستې که نه دې نه به ایواپوریشن سټارټ شي نو هغه به ګیس ته بدلېږي نو اوس چونکې دا سایډ چې دی دا هم د ریاکشن مطابق ریاکټنټ دی که نه او د ریاکشن مطابق دا سایډ چې کوم دی دا پروډکټ دی دا کوم چې ما سکیپ وکړو نو مطلب دې پرایس ته موږ څه وایو دې ته ایواپوریشن وایو چې کله لیکوډ څه جوړېږي ګیس جوړوي دې ته ایواپوریشن ویلی شي د دې لیکوډ نه ګیس جوړېدو به خپل یو ریټ ځکه لیکوډ ګیس ته اوړي کنسنټریشن د لیکوډ ګیس ته بدلېږي سټیټ د لیکوډ ګیس ته بدلېږي دې به خپل یو ریټ یې کنه ایواپوریشن به یو ریټ دغه شان دا ګیس چې کله کنډنسیشن کوي یعنی ګیس چې کله واپس لیکوډ ته راځي کنډنسیشن کوي نو دې به خپل ریټ وي خو چې کله د دې دواړو ریټ برابر شو څنګه برابر شو مطلب ایواپوریشن ریټ چې دی هغه ایکول شو د څه شي مطلب ایواپوریشن چې دی هغه ایکول شو ایواپوریشن چې دی هغه ایکول شو د څه شي د پروډکټ مطلب ایواپوریشن ریټ چې کوم دی هغه ایکول شي د څه شي د کنډنسیشن ساري چې کله دواړو ریټ برابر شي ایواپوریشن څه شي د دواړو ایکول شي
نو چې کله دواړو یو ریټ ایکول شو دا یو ډاینامیک اکولیبرم شو کنه دا لږ ایکسپلین کوو بس وای کنسیډر ا کلوز کنټینر یو کلوز کنټینر راولئ ها which is partially filled with a liquid چې پاغي کې لیکوډ دی لږ شنت ډک دی او په ګیون ټمپریچر باندې at the start پاول کې evaporation start شي and vapors molecule are collected vapors molecule جوړیږي په لیکوډ سرفیس باندې ځکه هیټینګ تور کې کنه at the passage of time چې کله ټایم تیریږي ټیک شو د کلیکټډ ګیس مالیکول اور د لیکوډ سرفیس لکه چې هیټ ورکې نو ویپر جوړیږي هغه ویپر سرفیس ته راخیږي هغه وایي چې دی بیا هلته جمع کیږي څه ټایم بس کنورټ کیږي بیک انټو لیکوډ یعنی کنډنسیشن پکې سٹارټ شي ټیک شو کنه ان د بیګنینګ ریټ اف ایواپوریشن از فاسټر نو د اولنی اصول مطابق چونکې فارورډ ریاکشن چې د ایواپوریشن د وجې دی لول ایواپوریشن کیږي نو هغه تیز ځکه چې لیکوډ ډیر دی او کنډنسیشن ریټ چې هغه سلوي ځکه سلوي چې هلته زموږ سره ګیسز لږ جوړ شوي دي خو ویت پیسج اف ټایم ریټ اف ایواپوریشن چې دی هغه کم شي او بیا چې دی هغه د کنډنسیشن سیوا خو یو ټایم راشي ګورئ د چینج لاین ته ګورئ with the passage of time rate of لکه دا چې rate of evaporation equal شي the rate of condensation او thus a state of dynamic equilibrium is established په دې کې dynamic equilibrium establish شي نو مطلب په کور کې هم دا اگزامپل سټډي کولی شو اوبه راولئ په یو بند لوښي کې واچوئ اب له کې اواپوریټ کیږي ګیس پرې جوړیږي بیا به چې دا ګیس چې دی نو په دغه په تله کې یا لوښي کې دننه چې سرفیس چونکې ټمپریچر کم وي نو واپس چې نو کنډنس کیږي په دې دواړو کې یو ټایم داسې راشي چې ریټ اف ایواپوریشن او کنډنسیشن به برابر شي دا حل چې دې ته موږ څه وایو دې ته موږ ډاینامیک اکولیبرم ورته وایو دا زموږ سره چې دی یو جنرل اگزامپل دی دا خو فزیکل لایف اگزامپل شو دغه شانتې نور اگزامپل چې کوم زموږ سره دي هغه هم موږ ایکسپلین کولی شو د ریاکشن بیس دا دی ګورئ equilibrium state is also established in the following chemical reaction په دې ریاکشنو کې مراتلی شي ګورئ چې کله SO2 او O2 ریاکشن وکړي ګیس د هغې نه SO3 جوړ شي بیا د SO3 نه کوم چې پراډکټ دی د هغې نه چې دی واپس دا ګیس چې دی واپس بیا جوړ شي او کوم د چې موږ O2 وایو یعنې ریاکټنټ سایډ ورته وایو دغه شان چې دا تیم جوړ شي نو خامخا چې دوه لکه هم فارورډ ځي او هم ریورس راځي یو ټایم به راشي په دې کې به ریټ ایکول شي نو ایکولیبرم به پکې راشي دغه شان دا ریاکشن هم یو اگزامپل دی ګورئ چې دې ته ګورئ دا ټول چې په دې کې څه کېږي H2 او I2 ملاویږي د هغې نه 2HI جوړېږي دغه شان بل اگزامپل دا دی ګورئ چې د نایټروجن او اکسیجن ملاویږي NO راکوي بیا د دې NO نه واپس چې د N2O2 جوړېږي دې کې به ریټ چې د هغه خامخا څه کېږي هغه به ایکول کېږي نو دا زموږ شو آل اباوټ ډاینامیک اکولیبرم ډاینامیک اکولیبرم څه ته ویلی شي هغه سټیټ د یو ریورسیبل ریاکشن چې په هغې کې ریټ د فارورډ ریاکشن برابر شي د ریورس ریاکشن هغې ته هم ډاینامیک اکولیبرم یا کیمیکل اکولیبرم ورته وایي جنرل لایف اگزامپل هم شته کوم چې ما تاسو ته تاسو ویپر راولئ سره لیکوډ راولئ اپریشن وکړئ د خپل ریټ پی دغه بند لوښي کې به دا ګیسز چې دا به دوباره کنډنس شي کنډنسیشن به خپل ریټ وي بیا به د ایواپوریشن کنډنسیشن ریټ برابر شي دې حالت ته موږ څه وایو ایکولیبرم سټیټ ورته وایو دغه شانتې دا اگزامپل هم دی لکه اوس SO2 پلس O2 نه SO3 جوړېږي یا د SO3 نه واپس SO2O2 جوړېږي دې به خپل یو ریټ وي دغه شان د دې ریاکشن هم د دې خپل ریاکشن هم ها اوس راځو موږ د دې نورو ټاپکونو ته پکې ضرورت نشته لا اف ماس اکشن وایو موږ ډیفاین لا اف ماس اکشن define law of mass action ها د لا اف ماس اکشن چې دا ټاپک ټول روان د ریورسیبل ریاکشن او ایکولیبرم او ډاینامیک ایکولیبرم او concentration change of reactant او concentration change of product او forward reaction reverse reaction نو په دې لا اف ماس اکشن کوم ټول دغه خبرې کیږي اوس د لا اف ماس اکشن دې څه شی ګورئ لا اف ماس اکشن ها هیستوري دا ده چې this law was presented by دا چا پریزنټ کړی و د ناروے یو دوه کیمسټ نارویجن کیمسټ یو ته ګولډبرګ وایي CM ګولډبرګ او یو ته پیټر ویګ ورته موږ وایي دا په 1864 کې پیش کړی و و د ډیفینیشن سره د سټیټمنټ سره د دې تاسو پیپر کې هم دغه شانتي کوئ څنګه چې دا دي سټیټمنټ یا ډیفینیشن چون دا نور څه کوم فالو کوم په دې کې ټول بالکل په طریقه باندې درس شوی ځکه دا یوز کوم نور د کتاب په شان دي خا د دې د لاست سټیټمنټ سره this last state that rate of chemical reaction is directly proportional to the product of the active masses of the reacting substances مطلب څه شو
دا لاسه وایي دا څه سټیټ کوي چې ریټ اف کیمیکل ریاکشن چې د کیمیکل ریاکشن ریټ چې دی هغه ډایرکټلی پروپورشنل مطلب ډایرکټ تعلق ساتي د اکټیو ماسز اف د ریاکټینګ سبسټانسز سره خبره سیمپل ده اکټیو ماسز څه ته وایي اکټیو ماسز مطلب د ریاکټنټ او د پروډکټ هغه مقدار کم چې په ریاکشن کې حصه لري هغه ته اکټیو ماس وایي نو دا لا وایي دا لاپ ماس سیکشن چې د ریاکټینګ سبسټانسز کم اکټیو ماسز چې دي وایي د ریټ اف ریاکشن د هغې سره تعلق ساتي د یو ریاکشن کې چې کوم ریاکټینګ سبسټانسز نو په دلته چونکې ریورسیبل ریاکشن دی زه لږ بیک ځم دا یو اگزامپل علم دا زما سره چې دی ګوره دا یو ریاکټنټ دی یو ریاکټنټ H2 دی د هغې نه پروډکټ CO پلس H2 جوړېږي نو تاسو ته پته ده چې دا ریاکټ کېږي دا جوړوي CO پلس H2 CO پلس H2 ریاکټ کېږي واپس C پلس H2 جوړوي نو ریاکټینګ سبسټانسز هم دا دي او ریاکټینګ سبسټانسز هم دا دي دواړه دي که نه نو مطلب که تاسو ګوره د یو طرف ته چې کوم دا ریاکټنټ دی دا یلو دا خو ریاکټنټ دی خو د بل طرف ته چې که موږ وګورو دا څه دي دا پروډکټ دی نو ریاکټینګ دا ریاکټنټ ریاکټ کېږي او هغه څه جوړوي پروډکټ CO پلس H2 جوړوي دا فارورډ ریاکشن ځای دی که نه او دغه شان دا کوم بلو چې ما لیکلي CO پلس H2 دا هم ریاکټ کېږي واپس C پلس H2 یعنی ریورسیبل ریاکشن کوي نو چې دواړو طرف ته ریاکټینګ سبسټانسز شته نو مطلب دا ریاکټنټ چې کوم دي دا د ما سره چې کوم دا دي دا چې دا بلو کوم دا به سي دا به ریاکټینګ سبسټانسز دي د فارورډ ریاکشن لپاره او دا چې کوم دي دا سړی دا پروډکټ سایډ چې دا به ریاکټینګ سبسټانسز دي د ریورس ریاکشن لپاره یا د بیکورډ ریاکشن لپاره کوم چې د ریورسبل ریاکشن حصه ده نو دا الله هم دا خبره کوي چې که ته وایي د دې ریاکشن کې په ریورسبل ریاکشن کې دا ریټ اف ریاکشن چې دی هغه باقاعده ډیپینډ کوي په دې ریاکټینګ سبسټانسز باندې نو اوس ریاکټینګ سبسټانس دا هم دی او دا هم دی یو نو چونکې جنرال خبره خو دا ده چې لا ماس سیکشن وایي چې ریټ اف ریاکشن ډیپینډ کوي په اکټیو ماسز اف د ریاکټینګ سبسټانسز باندې نو اوس دوه ریاکشن کېدی شي په ریورسبل کې یو فارورډ کېدی شي یو ریورس کېدی شي نو فارورډ ریاکشن لپاره به اکټیو ماسز ریاکټنټ دي نو مطلب فارورډ ریاکشن ریټ به ډیپینډ کوي په اکټیو ماسز اف د ریاکټنټ باندې او د ریورس ریاکشن لپاره د ریورس ریاکشن لپاره ریټ اف ریاکشن به ډیپینډ کوي په اکټیو ماسز د پروډکټ باندې اکټیو ماسز تاسو ته بیا وایم اکټیو ماسز هغه ریاکټنټ وایي کوم چې په ریاکشن کې حصه لري 100% ریاکټنټ پروډکټ نه کنورټ کېږي خامخا څه نه څه پاتې کېږي یا ضایع کېږي یا څه نه څه کېږي نو دې وجې نه کوم چې حصه واخلي هغې ته اکټیو ماس وایي لکه 100 سپوز 100 کاربن او 100 واټر دي نو 100 کاربن 100 واټر ټول CO او H2 ته نه ځي سپوز دی نه د دې نه 80 کاربن لاړې او د دې نه 60 واټر لاړې نو دقه اکټیو ماسز دي دا 80 کاربن والا او 60 واټر والا ٹھیک شو نو دا شو د لا اپ ماس ایکشن په باره کې ښه جي اوس راځو اکټیو ماس خو تاسو ته ما لږ ایکسپلین کوو خو دې کتاب نه هم لږ ایکسپلین کوو چې اکټیو ماس څه ته وایي اکټیو ماس مین molar concentration of reacting substances ها یعنی د reacting substances چې کم concentration تا په moles کې اغسته ده هغه ته مونږ وایو کم چې په څه کې ده پر لیټر اف سولوشن کې ده مطلب یو سولوشن تا تیار کړی ده په یو لیټر کې پای کې څونه مول تا پروډکټ اغسته دي دې کې څونه پروډکټ کنورټ کېږي ته اکټیو ماس وایي دا ډیفینیشن لږ مشکل دی خو اسانه خبردار چې په ریاکټنټ سایډ یا پروډکټ سایډ باندې چې کوم ریاکټنټ پروډکټ جوړیږي کنورټ کیږي کم په ریاکشن کې سالي یا پروډکټ چې کم مقدار یې د پروډکټ هغه چورت کې ټوټل خو ریاکټنټ نه راځي کړه نو څونه مقدار چې سالي دا سولوشن نه هغه ته موږ اکټیو ماس ورته وایو حاجی اوس راځو حاجی اوس
اوس دا یاد ساتئ چې مونږ د اکټوماس چې دی نو دا خو چونکې هغه کنسنټریشن د ریاکټینګ سبستانسز چې هغه په ریاکشن کې ایسالي نو عموما دا مونږ په سکویر بریکټ کې چې بندو څه کې بندو سکویر بریکټ کې که اسې مونږ ولیکو مطلب به اورال کنسنټریشن دی وجې نه مونږ دا په اورال کنسنټریشن چې د نه ظاهرو ځکه ټول کنسنټریشن نه په کنورټ کېږي ریاکټنټ ته یا پروډکټ ته نو دی وجې په سکویر بریکټ کې به دا بندو لکه اوس فار ایگزامپل دا یو ریاکشن دی بیا جنرال ریاکشن الو ا نه چې دی ا د بي سره ملاویږي د هغې نه سی او ډي ته جوړېږي ټیک شو ها اوس د لا ماس اکشن مطابق چونکې یو فارورډ ریاکشن دی نو د یو ریټ چې دی په دې ریورس ریاکشن کې هغه ډیپینډ کوي په ای بي باندې ته دا څه نه دی دا پروپورشنلټي ساين وي دا داسې چې دی الفا شانتي چې دی پروپورشنلټي ساين چې کله دا داسې ډایرکټ لیکل شي دی ډایرکټ پروپورشنل دی مطلب دا دی چې ته د کنسنټریشن سوا کې د ای بي د ریټ اف فارورډ ریاکشن به سوا کې پروپورشنلټي ساين ختمولو لپاره به همیشه موږ از ایکوال ټو کانسټنټ لګو نو ار از ایکوال ټو کې ای بي شو ها نو اوس د دې مطلب دا شو چې ریټ اف فارورډ ریاکشن چې کوم دی دا پکار چې ار اف ای دا پکار سي د ار اف ای یعنی دا ار اف لیکل دي سره سره کې شانتي اف جی لیکل غواړي خجو دا د سي لیکل غواړي د ار شو او د سي سره کې شانتي اف لیکل غواړي ار اف ار ټیک شو نو دا ار اف پکار دی موږ دې سره که ار سره اف ورو کې شانتي په سبسکرپټ کې لیکل شي مطلب ریټ اف فارورډ ریاکشن ظاهر شي خجی اوس ا او بي که تاسو ګورئ په بریکټس کې باندې کړی دی مطلب څه شو یعنی مولر کنسنټریشن اف د ریاکټینګ سبستانسز مطلب یعنی اکټیو ماسز ها اوس که ان کیس د دې ریاکټنټ سره چې دی خوا کې چې د 1 2 یا 3 لګیدل کوي د دې کې ا یا بي لکه ا 1 یا 2 یا د 3 یا 1 یا سی لکه اوس موږ جنرالي چې نو هغه په زیرو په دی لکه اوس جنرال ریاکشن دا دی پای کې چې دغه جنرال پای کې دا مولر کنسنټریشن دا ویلیو نشته نو که دا به کراشن بیا موږ د قسم ریاکشن ار یعنی ریټ از دایرکټ پروپورشنل ټو ا ملټیپلایډ بای بي ها خو د پاسه موږ دې ته چې ا ولیکو له پاسه په دې کې ا دا شان دا د ا مقدار کنسنټریشن پاور شو دا د بي شو نو ار از ایکوال ټو کې لکه پروپورشنلی سن ختم شو از ایکوال ټو کې ولګیدو ا له پاسه ا او بیا بي له پاسه بي مطلب دا ا او بي په کې څه دي دا نمبر اف مولز اف ریاکټینګ سبستانسز دی په بیلنس ایکویشن کې څه دي نمبر اف مولز اف ریاکټینګ سبستانسز په بیلنس کیمیکل ایکویشن کې یعنی دا هغه مولز دي کوم چې په ریاکشن کې بیلنس ایکویشن کې موږ لیکو نمبر اف مولز کو تاسو د یو اگزامپل ته ګورم حاجی تاسو اوس په خپل وینئ دا ګورئ ها دا دی ګورئ په دې د SO2 سره خواږي دا 2 لیکل دا د دې A متبل ته کې دا 2 دی یا 3 دی یا څه چلی دا شند د O2 سره د 1 لګیدل کار لیکي نه خلق ونی دا شند SO3 سره دلته کې چې نو 2 دی دم چې دا چې کله ته لکه اوس ګوره ته د دې ریټ لیکي نو هغه ریاکشن کې به A B په ځای باندې چون کې هغه ریاکټنټ دی ګورئ ها لکه اوس ګورئ لکه A په ځای SO2 لیکه د B په ځای چې د O2 لیکه د SO2 سره 2 د O2 سره 1 جلته ونه لیکه مطلب دا بیا دې ٹھیک شو جی ها جی اوس موږ راځو کوېسچن نمبر 5 ته وایي ډیرایو ان ایکسپریشن فار ایکویلیبرم کانسټنټ څه ډیرایو کوي وایي یو ایکسپریشن چې هغه ډیرایو کوي د ایکویلیبرم کانسټنټ لپاره مطلب د لا ماس سیکشن او د کیمیکل ایکویلیبرم نه زه یو ایکسپریشن ډیرایو کولی شم هغه ایکسپریشن ته ایکویلیبرم کانسټنټ وایي ایکویلیبرم کانسټنټ په کیسي باندې ځای او د دې مطلب یې چې کوم ایکویلیبرم چې راغلی دی چې ماته د انسو په شکل کې ظاهر شي نو اوس کوېسچن نمبر 5 دی ډیرایو ان ایکسپریشن فار ایکویلیبرم کانسټنټ مطلب د ایکویلیبرم کانسټنټ لپاره ایکسپریشن ډیرایو کوي اوس د دې ډیرایویشن موږ څنګه کوو ډیرایویشن اف ایکسپریشن فار ایکویلیبرم کانسټنټ ها تاسو به بار وایئ چې جنرال ریاکشن ځکه راولو چې د دې په ځای ته سپیسیفیک ریاکشن لیکلی شي بیا په خپله وایي consider our general reversible reaction یو جنرال ریورسیبل ریاکشن راولئ in which two reactant A and B react چې پای کې دوه ریاکټنټ A او B چې دی هغه ریاکټ کېږي
چې د هغې نه تو پروډکټ سی او ډي جوړ شي. دا ګورئ دا ریاکشن اے بي ملاو شو ریورسیبل ریاکشن دی ایروز دي پکې دوه د هغې نه پروډکټ جوړ شو. اوس موږ به د دې نه اکویلیبرم کانسټنټ ایکسپریشن څنګه جوړو؟ ها نو موږ خو چونکې اړې خبرې کړي لا ماس سیکشن او ډاینامیک اکویلیبرم هغه خبرې به رالو په دې کې به استعمالو. د ټول نه اول به موږ لاپ ماس اکشن نه مدد والو. په لاپ ماس سیکشن کې موږ دا خبره کړې ده. په لاپ ماس سیکشن کې موږ څه کړي دي؟ موږ دا خبره کړې ده ګورئ ها په لاپ ماس سیکشن کې موږ دا خبره کړې ده. موږ دا ویلي دي چې ریټ اف فارورډ ریاکشن چې دی نو په ریاکټنټ باندې ډیپینډ کوي که نه. ګورئ نو R1 یا RF is ډایرکټ پروپورشنل ټو AB. نو اول به موږ دا ولیکو بیا موږ ما تاسو ته ویلي چې دا پروپورشنل ساین دا ځای چې دا به دې ختمول غواړي مطلب دا شی چې دا به دې ختمول غواړي دا دې ته کانسټنټ وایي پروپورشنلي کانسټنټ. دا لپاره به z equal to kf لګو نو ما ختم کړو نو R1 is equal to kf AB شو. دا د چا لپاره؟ دا د ریاکټنټ یعنې د فارورډ لپاره. مطلب زه چې کله کیس ایکویشن راوباسم نو زه به ځان سره جنرل ریاکشن ولیکم. د جنرل ریاکشن نه پس به بیا زه لاپ ماس اکشن د فارورډ ریاکشن لپاره چې دی ولیکم لکه R1 is direct proportional to AB. او بیا به چې دی زه د ریورس ریاکشن لپاره ولیکم لکه د ریورس ریاکشن مطلب پروډکټ چې دی هغه ریاکټنټ واپس کېږي نه ما دا ولیکم. نو دغه ریاکټنټ او پروډکټ ما ولیکم. اوس د دې نه پس چې دی نو زه به څه کوم؟ موږ ته پته ده چې چونکې دغه کېږي دا ایکولیبرم چې دی اوس په موږ د هغې نه مدد الو. ها اوس ګوره دلته کې دی ویر ها که تاسو وګورئ هلته کې یو R1 ریټ راووتو یو R2 ریټ راووتو. نو زموږ سره د R1 چې دی دا د فارورډ ریاکشن ریټ دی مطلب کله چې ریاکټنټ نه پروډکټ جوړېږي لکه دا شو د فارورډ ریاکشن او R2 شو دا د ریورس ریاکشن ریټ شو او KR ریټ کانسټنټ شو. ټیک شو. نو دا خو هسې جنرل د هغې وضاحت شو. اوس لاپ ماس سیکشن د فارورډ لپاره ولیکلی شوی ایکویشن راووتو. لاپ ماس سیکشن د ریورس لپاره ولیکلی شوی ریټ راووتو. اوس د ایکویلیبرم لپاره اوس په ایکویلیبرم په ټایم کې څه چې دي فارورډ ریاکشن ریټ د ریورس ریاکشن ریټ برابر یې فارورډ ریاکشن ریټ د څه برابر یي د ریورس ریاکشن ریټ. دا موږ ته پته راکړه. نو اوس به زه دغه ایکویشن یې یوز کوم. کوم ایکویشن به زه یوز کوم؟ د فارورډ ریاکشن والا چې کوم ایکویشن دی دا چونکې دا برابر یي زه به د دې خبرې به دواړه یو شان لیکم لکه کلر ول بدل کوم تاسو ته پته ولګي لکه دا ګرین دا دواړه د دې په ځای ما دا ولیکو دا شان د فارورډ ریورس ریاکشن لپاره ما دا ولیکو مطلب دا دواړه ریټ اف فارورډ ریاکشن لپاره به زه ولیکم KF AB کوم چې بر راووتو. ریټ اف ریورس ریاکشن لپاره به زه مطلب KR ریورس ریاکشن او CD ولیکم. K mean constant for forward reaction KF او KR mean constant for reverse reaction. اوس به دې کار وکړم چې دا KF او KR به دواړه یو ځای کړم. دا دواړه یو ځای کړم. دا دواړه څه شول؟ دا بالکل یو ځای شول. ګورئ دا مې دواړه څه کړل دا به یو ځای کړل. ګورئ ولې چې په دې KF پسې مې KR لاندې راوړو او دا AB مې لاندې پسې راوړو. دی مطلب ګور R باسه ډیوایډ کو او دا AB مې دی خوا ډیوایډ کو. نو دغه شانتي دلته وګورئ دا ګورئ دا زما سره دا کم ایریا چې را دا نو دا خبره ایکویشن چې کوم دی د دې KF په ځای ما KC ولیکو او CD پروډکټ دی او لاندې چې ریاکټنټ دی ځکه چې KC ما ولیکو K4 KC چې دی خبرې برابر دی. K4 KC څه برابر دی؟ د K4 KR د څه برابر دی؟ د KC برابر دی. ها نو اوس ما دا KC is equal to CD مطلب C چې دی هغه پروډکټ دی. ګورئ ها KC دا K شو دا چې دی CD یعنې پروډکټ او ډیوایډ بای ریاکټنټ. ټیک شو که نه؟ KC is equal to CD ډیوایډ بای ریاکټنټ شو. ها دا خو ما ولیکو د یو ریاکشن لپاره خو که یو ریاکشن کې زما سره نمبر اف مولز راغلی لکه اوس نمبر اف مولز د A دی د B دی د C دی د D راغلی نو زه به بیا دا څنګه لیکم؟ زه به هم دقه ایکویشن فالو کوم دا چې کوم دی دغه KC به ولیکم پروډکټ به ولیکم CD ریاکټنټ به ولیکم AB خو دا ملټیپلای کوو خامخا دا پلس کوو نه. ها نو که تاسو وګورئ دلته کې له پاسه ما څه A B یا C نه لیکلي
په دې له پاسه پاور باندې خو دلته به کې ما ګوره سی لیکلی دی ګورې په پاور کې دا ولې دا د دې سی سره خوا کې چې کوم مقدار دی دا کنسنټریشن دی د ډي سره د سمال ډي د مقدار دی که د دې ا په ځای باندې زه 1 ولیکم یا 2 ولیکم نو دلته بیا 2 لیکلی شم سوري په دې سی په ځای کې دلته 2 ولیکم نو دلته بیا 2 که دلته کې ما 5 لیکلی ډي په ځای دلته بس بیا 5 له پاسه پاور ته لیکم د دې ا په ځای کې ما 3 لیکلی دلته په دې ا غټ ا له پاسه وړوکي ا په ځای به 3 لیکم د وړوکي بي په ځای کې ما 4 لیکلی دلته بیا 4 لیکم ځکه چې دا له پاسه پاور باندې چې کوم ا بي سي ډي دا څه ځای دا نمبر اف مولز ظاهري کم چې په بیلنس ایکویشن کې دي کوم ایکویشن کې دي کوم چې زما سره په بیلنس ایکویشن کې دي حاجی یو خبر یاد ساتئ وي که دا نمبر اف مولز چېرته ونی لکه د ا بي سي ډي په ځای په ریاکشن کې 1 راغلی بیا لیکلو ضرورت نشته نو دا بر ایکویشن ایکولیبرم کانسټنټ ایکسپریشن شو اوس دا موږ سره جدا کوېشن راځي اکثر چې ایکولیبرم کانسټنټ څه ته ویلی شي وټ از ایکولیبرم کانسټنټ د ریاکشن لپاسه د ایکویشن د ایکسپریشن نه ظاهر ده چې اټ از د ریشو څه ته وایي چې کله دوه څیزونه ډیوایډ کړي اټ از د ریشو اف پروډکټ کنسنټریشن ټو د ریاکټنټ کنسنټریشن نو اصل کې کیسي د څه شي ایکولیبرم کانسټنټ وایي او ایکولیبرم کانسټنټ چې دا موږ ډیفاین کوو چې ریشو اف د پروډکټ اف د اکټیو ماسز اف د پروډکټس مطلب پروډکټ دا یو پروډکټ نه دی دا یو د مطلب دی چې لکه پروډکټ ته ملټیپلای کې او بیا ریشو واخلي د ریاکټنټ د ملټیپلیکیشن سره د پروډکټ سره دې ته موږ څه وایو ایکولیبرم کانسټنټ ورته موږ وایو ها اوس دې کې لږ وضاحت شته چې کله کیسي ویلو ډېر زیاته لارج a large Kc value mean that at equilibrium product concentration is greater than reactant equilibrium وای که Kc value غټ راغلی مطلب دا شو چې ستا سره د product concentration ډیر زیات سوی دی په نسبت د reactant باندې او وایس ورسا مطلب دا شو لکه د دې الټا که د Kc value وړوکې راغله د دې مطلب دا دی چې ستا سره reactant چې ډیر دی او product سره چې دا کم دی ښه اوس که تا ته داسې یو کوېشن راځي چې ته د equilibrium constant expression د لاندې نو ریاکشن لپاره ولیکه نو خو اسانه خبره ده موږ ته پته ده چې زه کیسې چې لیکم زه به له پاسه کنسنټریشن اف پروډکټ ولیکم په بریکټونو کې به بند کړم او لاندې به کنسنټریشن اف ریاکټنټ ولیکم په بریکټونو کې به بند کړم او د ریاکشن کې له پاسه چې کوم نمبر اف موز ورسره دی او پې له پاسه ولیکم نو سپوز زما سره دا ریاکشن دی تا د دې کیسې راوباسه او د دویمې کیسې راوباسه اسانه خبر شو لول پروډکټ ولیکل پاسه NH3 او بریکټ کې بند کا هول سکوير لکه اوس پر ایگزامپل دلته شوی دی ښه ګورئ دا دی ښه ګورم دا ګوره لکه ریاکشن هلته و چې N2 + 3H2 ملاویږي ریاکشن تاسو ولیدو او اوس چې دی نو د دې لپاره کیسي ایکسپریشن ولیکئ نو کیسي به از ایکول ټو کوي NH3 به له پاسه ولیکئ بریکټ کې بند کړئ او بیا د NH3 سره ته وګورئ په ریاکشن کې سره 2 دی ځکه ما دا 2 له پاسه ولیکو بیا N2 دی ملټیپلایډ بای H2 او په هغې له پاسه باندې بیا چې دی 3 دی په پاور کې ولیکئ دا وګورئ دغه شانتې د PCl 3 نه چې دی نو PCl3 او Cl2 ریاکشي PCl5 جوړ شوی ریاکشن دی دویمه ریاکشن نو په دې کې چې دی لاول په پروډکټ کې PCl5 ولیکئ او هغه به ډیوایډ کړي PCl3 او په Cl2 باندې دا زموږ سره څه شو دا ایکولیبرم کانسټنټ لپاره چې کوم ایکسپریشن ته لیکي هغه شو ټیک شو نو دا باندې هم موږ ایکسپلین کوو او بیا موږ کیسي ایکسپریشن څنګه راوښودلی په ما سیکشن نه او بیا چې د موږ د کیسي ایکسپریشن د یو ریاکشن لپاره ماته څنګه لیکي هغه موږ ووایو نو که په دې کې د چا څه کنفیوژن وي البته کریکشن چې دی زه هم ویلکم کوم ځکه چې زموږ فرست ټایم دا ویډیو چې دی جوړو او پښتو کې اپلوډ کوو نو په دې کې به کمې بیشي خامخا وي خو که څه پرابلم یا څه داسې مسله پکې نو کمنټس کوئ انشاءالله هغه کمې بیشي به دې هغه ریموو کوو خداحافظ والسلام